बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल چې ته په انګلیش کې خبرې کوي کنه یا تاسو پاسې چې د پاسه خپل انټروډکشن ته انګلیش کې وکا یا یو څو خبرې په انګلیش کې وکا نو په هغه ټیم کې تاسو د خولې تاسو د جبې ته د شونډو د یو قسم له تعالی ولګي تعالی ٹھیک ده نو د هغه وجنه تاسو هینګ شئ تاسو خبر نشئ کولای تاسو یې چیرې وس مونږه مخکې څه خبره وکړو نو د دقه تعالی چابي چې کوم د کنه هغه دي ټینسز مطلب چې ته په ټینسز باندې پوه شو کنه نو تاسو سره به د هرې موقع مناسبت د جملې جوړولو هغه فن پلاس کې راشي او چې کله تاسو سره د فن پلاس کې راغی د څه شو چې تاسو سره د چابي پلاس کې رااله او چې تاسو سره د چابي پلاس کې رااله نو بیا به ستاسو شونډو ته تعالی نه لګي دا به تو بیا کولا وهلی شي تو به روان انګلیش ویلی شي تو به د پاست د پریزنت د فیوچر په باره کې جمله او خبره کولی شي نو چې دا کولی شي انګلیش تاسو د شو بس دا ټینس چې کوم دی کنه فیوچر سمپل ټینس دا د دقه چابه دریم غاښ دی فیوچر اولنی پریزنت پاست فیوچر ٹھیک شو اولنی پاست پریزنت دی او دریم چې کوم دی فیوچر نو په دې ویډیو کې به ان شاء الله موږ فیوچر سمپل ټینس ډیسکس کوو چې دا څه وي په دې کې جمله څنګه جوړیږي او د هغه بیسیک سټرکچر څنګه دی او بل د مزي خبر یاد ساتئ کنه دا فیوچر سمپل ټینس دی دا د پاکستان د سیاستدانانو ډیر فیورټ او پسندیده ټینس دی ها او وی د دې ټینس استعمال ډیر زیات کوي څنګه کوي میں मतलब उठून बहुत के चकल सियासतदाना तकरीर की करना मैं इस खत्ते में अमन लेकर आऊंगा मैं तरक्की लेकर आऊंगा मैं खुशहाली लेकर आऊंगा मैं आपको नौकरियां दूंगा हो कम दी तशखोम दे ठीक दा नो पदी टेंस के वादी खुकीगी खुपुर कीगी ना ठीक दा नो फ्यूचर सिंपल टेंस की जनो कि फ्यूचर सिंपल टेंस ततावे सिंपल टेंस ततावे नो गोरे फ्यूचर सिंपल टेंस तरी फ्यूचर वही मुस्तकबिल ता रारवान वक्त نو د سکار چې هغه به تو پر روان وخت کې یا به بل څوک کوي یا به کیږي او د دې ګنټه پسوي دو پسوي ورځ پسي هفته پسي میاشت کال پسوي خو چې پر روان وخت کې به کیږي نو دغه کار چې مطلب په انګلیش کې بیانې نو فیوچر سمپل ټینس دغه لپاره استعمالېږي ٹھیک ده لکه هر کار یا به په موجوده وخت کې کیږي یا به په تیر شوی وخت کې شوی یا به پر روان وخت کې کیږي ٹھیک دا نو د روان وخت کې کوم کار کیږي کنه د دغه لپاره فیوچر سمپل ټینس استعمالي ګوره سمپل مثال در کوم هر کار ګوره چې زه وسم میں خط لکھتا ہوں دا موجوده ټیم خبره ده میں خط لکھتا ہوں زه خط لیکم ٹھیک دا ما خط ولیکو د تیر شوی ټیم خبره ده زه به خط لیکم د روان وخت خبره ده نو دا زه به خط لیکم نه دی د دې لپاره موږ دا ټینس استعمالو ٹھیک دا ګوره دا سمپل جمله د ډېر زیات کنسپټ کې پروت دی ها ډیر خپل انټرېسټینګ دی ته ګوره زه به خط لیکم په دې کې درې ټکي دي څو ټکي دي درې ټکي دي ګوره یو پکې دی ستوي ګوره فیوچر سمپل د دې فیوچر نو مطلب دا دی کنه را روان وخت مستقبل لکه یو موجوده وخت دی یو تیر شوی یو را روان دی نو را روان وخت به لګيږي فیوچر نو ګوره د ذکر چې هغه به په را روان وخت کې یا به بس څو کوي یا به کیږي ٹھیک دا لکه مثال ګنټه پس یو کار ته کې یا 2 غنټه یا هفته یا میاشت یا کال پس یو کار کې کنه لکه مثال ته زبا سعودي ته ځم زه به بازار ته ځم زه به دا کوم زه به انګلیش زده کوم زه به هغه کوم ټیک ده نو چې دا قسم کار ته په انګلیش کې بیانې کنه ته به فیوچر سمپل ټینس استعمالوي ټیک ده ګوره هر کار چې کیږي دا بیا په موجوده ټیم کې کیږي مثال در کوم ګوره چې ته زه خط لیکم نو دا موجوده ټیم خبر ده ما خط ولیکو مې خط لیک لیا د تیر شوی ټیم خبر ده زه به خط لیکم لیکلې مې نه دی دا د روان ټیم خبره ده دې جملې ته ګوره ډېر انټرېسټینګ دی ګوره ها دا چې ته زه به خط لیکم کنه نو په دې کې درې ټکي راځي کنه زه به خط لیکم نو زه پکې راغی اولنی ټکي ته وګوره ها زه څه دی زه دویم چې کوم دی کنه لیکل دی ګوره زه به خط لیکم نو لیکل پکې راغی دریم چې کوم دی هغه څه دی هغه دی خط درې ټکي دي نو اوس ګوره دې زه ته څه ویل کېږي آی او دې لیکنې ته څه ویل کېږي رائٹ او خط تسویل کیږي لیټر ٹھیک دا نو اوس یاد ساتئ په دې کې دا رائٹ ټکی نه دی رائټو د دې معنی دا لیکل کول نو ګوره چې په کوم ټکی کې کار ظاهري کې دا تاسو مخکې ما هغه ته په انګلیش کې ورب وایي څه ورته وایي ورب نو دا یو ورب دی ها او په اردو کې ورته څه وایي فعل ورته وایي په اردو کې ورته فعل وایي نو په انګلیش کې د هر ورب چې کوم دی درې فارمز دي دا به تاسو یاد ساتئ ها دا زه تاسو کنسپټ بس کلیر کوم په انګلیش کې د هر ورب درې فارمز دي فرست فارم په سمپل په ساده کې ورته فرست فارم ویل شي
سیکنډ فارم او دریم نمبر چې کوم دی هغه دی تھرد فارم. نو اوس ګور د دې رائټ دا یو ورب دی کنه د دې چې کوم درې فارمز دي اولنی د دې څه دی هغه دی رائټ. دویم فارم یې څه دی دویم فارم یې دی روټ او دریم فارم د دې څه دی هغه دی ریټن. ٹھیک ده ریټن. نو اوس ګوره چې زه دا خبره کوم کنه چې می خط لیکتا ہوں د موجوده ټیم یو خبر ده یا یو بل کار دی زه خط لیکم نو ګوره زه به څنګه ولیکم دی خو ګوره زه به ولیکم چې آی. ٹھیک ده بیا به ولیکم چې رائټ ګوره چونکې د موجوده ټیم خبره ده کنه نو زه به فرست فارم راوالم آی رائټ ګوره دا فرست فارم دی ا لیټر آی رائټ ا لیټر میں خط لکھتا ہوں د موجوده ټیم خبره ده که زه اوس چې ما خط ولیکو ٹھیک ده نو زه به بیا سیکنډ فارم رالم د ورخه ګوره دا آی او دا لیټر نه دا بالکل سیم ټو سیم پاتې شي هغه شان به راشي څنګه چې په برنې جمله کې وا خو د دې فزې به سیکنډ فارم راشي څه راشي سیکنډ فارم راشي آی روټ لیټر میں نے خط لکھ لیا کار ختم ما خط ولیکو. ها چې زه اوس وایم چې زه به خط لیکم مې خط لیکونګا نو زه به څه کوم زه به ګوره هغه آی براوالم لیټر براوالم ټیک شو لیټر براوالم خو تاسو به سوچ کوئ چې دی به وایي چې تھرډ فارم خو نه تھرډ فارم باندې کې ناراضي ښه په دې کې هم فرست فارم راځي دا فرست فارم په فیوچر کې هم راځي نو فرست فارم څنګه دی رائټو. نو اوس به تاسو وایئ چې دا خو دا دوه جملې یو شان شوي آی رائټ ا لیټر او آی رائټ ا لیټر نو یو خبر یاد ساتئ چې په فیوچر ټینس کې بعد د دې فرست فارم نه مخکې ویل راځي دلته کې په فیوچر سمپل ټینس کې دا ویل ټکی نه دی دا یاد ساتئ ها او دې ته څه ویل کېږي دې ته ویل کېږي فیوچر ټینس میکر دا د فرست فارم سره راځي او د دینه فیوچر ټینس جوړي او د دې ویل معنی چې کوم ده کنه په اردو کې د دې ویل معنی څه جوړيږي گا गे गी. نو ګوري آی رائټ ا لیټر میں خط لکھتا ہوں آئی ول رائٹ ا لیٹر میں خط لکھوں گا چې جنې میں خط لکھوں گی چې ډیر لکھوں گے ٹھیک شو نو آئی ول رائٹ ا لیٹر میں خط لکھوں گا. اوس ګوري دا فیوچر سمپل ټینس نه دی فیوچر سمپل ټینس په دې کې د جملې د جوړولو سټرکچر څنګه دی دا موږ د دې جملې نو خپل روباسو. نو ګور اول برازي سبجیکټ ځکه چې څوک کار کوي هغه سبجیکټ ویل کېږي بیا برازي سبرازي ویل برازي ګور ویل راغی کنه دالي ٹھیک شو په سبجیکټ پسې ویل راغی بیا به چې کم دي سره راځي وی 1 د وی 1 مطلب دی اولنی فارم او بیا دا څه دی ا لیټر دی نو دا پکې دی ابجیکټ ٹھیک شو نو اول برازي سبجیکټ پلس ویل پلس وی 1 او پلس ابجیکټ او دا د پریزنٹ سوري د فیوچر سمپل ټینس د جملې هغه بیسیک سټرکچر دی. نو راځي اوس د دې سټرکچر مطابق نور د جملې لیکو او هغه انګلیش ته واړو په شریکه باندې. خجدا اوس ګوره ما دلته کې د دې ټینس چې کوم د جملې بنیادی سټرکچر دی کنه هغه کې چې کوم پازیټیو دی پازیټیو مطلب دا چې مثبت ټیک دا لکه یو عام سټیټمنټ وي یو عام معلومات چاته په خبرې کول کېږي هغه جملې ته ویل کېږي پازیټیو چې انکار پکې شوی هغه ته نیگیټیو ویل کېږي چې سوال پکې شوی انټراګیټیو ورته ویل کېږي او چې په نیگیټیو طریقه سوال شوی هغه ته انټرا نیگیټیو جمله ویل کېږي ټیک دا. نو ګوره د پازیټیو جملې سټرکچر څه دی اول به سبجیکټ راځي بیا به ویل بیا وی 1 بیا ابجیکټ ټیک دا د پازیټیو جملې سټرکچر دی. په نیگیټیو کې به اول سبجیکټ بیا ویل او دلته کې به پکې ناٹ راځي په نیگیټیو کې به ناٹ راځي د ویل نه پس ټیک دا. په انټراګیټیو کې به دا ویل نه دی دا به سبجیکټ نه مخ کې لاړ شي ټیک شو دلته کې سبجیکټ نه پس راځي کنه او په انټراګیټیو کې یاد ساته چې سوال پکې کېږي نو دا ویل به د دې نه مخ کې لاړ شي او دلته کې پکې دا نه خولېږي او په انټرانیګیټیو کې به ویل مخ کې لاړ شي او ناٹ پکې هم راشي دواړه به پکې راځي ټیک دا. نو ویل اول بیا سبجیکټ بیا ناٹ بیا وی 1 بیا ابجیکټ د دې سټرکچر مطابق دا جملې وس مونږه انګلیش ته اړو ها. نو ګوره مونږ به امن راولو نو اول براشي سبجیکټ او سبجیکټ چې کوم دی مونږ او مونږ ته په انګلیش کې څه ویل کېږي وی او بیا به پس راځي ویل تاسو ته ویل دي کنه ویل او بیا به پس راځي وی 1 نو راوستلو ته په انګلیش کې ویل کېږي برینګ وی ویل برینګ صبر اولو امن نو پیس وی ویل برینګ پیس ہم امن لائیں گے. نمبر 2 ته ګوره زب پیښور ته زم در روان ټیم خبره ده ز نو زه ته په انګلیش کې ویل کېږي آی په آی پسې براشي ویل او بیا چې کوم تلو ته ویل کېږي گو فرست فارم او چرته زما نو پېښور ته زم نو ټو پېښور آی ویل گو ټو پېښور. بلې ته ګورې ته به انګلیش زکې در روان خبره ده
نو ته په انګلیش کې سوای یو ټیک شو او بیا پس راشي will او بیا پس راشي learn از د کولو ته په انګلیش کې سوای learn او بیا چې کوم دی انګلیش دی نو اخره کې به راشي object دا شو انګلیش بیا د پښتانه په اتفاق کیږي مطلب په پښتنو کې به اتفاق راځي نو پఠان یا پشتون will ټیک شو پشتون will unite ټیک شو پښتانه با په اتفاق کیږي ګوره دا پکې چې کوم دی سبجیکټ دی دا ویل شو دا ورب شو او دلته کې پسې د ابجیکټ زیاده خو ابجیکټ نشته په هر جمله کې ابجیکټ ضروری نه دی په زیات ترکیب خو په هر یو کې نه دی ټیک شو بیا چې کوم دی سکولونه با په 1 سپتمبر کولاویږي نو ګوره سکولز بیا براشي ویل او بیا براشي کولاویدل د سوي دوباره چې کولاویږي ری اوپن بیا براشي on first سپتمبر ټیک شو نو دا خو اوریدلې انګلیش لا اوس دا جملې به نیگیټیو ته څنګه اړه نو د نیگیټیو طریقه دا چې سبجیکټ ویل او بیا واپس ناټ راشي نو ګوره چې تاسو موږ به امن نه راولو ټیک دا نو موږ به سم کو د ویل نه پس موږ راولو ناټ نو پدې ځکه براشي ناټ وی ویل ناٹ برینګ پیس موږ زب په خبر ته نظم I will not پدې ځکه براشي not I will not go to Peshawar मैं पेशावर नहीं जाऊंगा तब इंग्लिश नस देखे you will not learn English नो पदे ځکه براشي not पश्तून will not unite ٹھیک شو دلته کې براشي not ٹھیک شو او بیا سکولونه په 1 سپتمبر نه کولاویږي نو پدې ځکه براشي سا پدې ځکه براشي not schools will not reopen on 1 سپتمبر وس یو خبر یاد ساته کنه چې ګوره اسانه خبره پدې کې دا ده ک زمونږ دا سبجیکټ هر څه دی ک سبجیکټ زمونږ هر څه دی ک آی دی ک وی دی ک یو دی ک یو عام نوم دی ک پلورل دی ک سنگولر دی خود ټول سره با ویل راځي ټیک دا ګوره ک سبجیکټ آی دی ک وی دی ک یو دی ک دے دی ټیک شو او ک هی دی او ک شی دی او ک اټ دی او ک یو سنگولر نوم دی ک سبجیکټ زمونږ هر بلا دا او بده پسې با یو ټکی سره راځي چې ویل په نورو ټینسونو کې بګه د آی وی یو سره یو ټکی راځلو وربو د هی شی سره بدل ور راځلو په دې ټینس کې د ټول سره ویل لګوا ایکسپټیبلی او ټیک دی ټیک شو ها اوس د دې جملو نمونګه انټراګیټیو جوړو انټراګیټیو مطلب سوال دی جوړو نو ګور داګه طریقه دا و چې ما تاسو وی ویل به تر مخکې کو کنه نو ګور د دې جملې نو ویل را مخکې کا will we bring peace क्या हम अमन लाएंगे will we bring peace क्या हम अमन लाएंगे सवाल دی جوړ شو نو خوب دی خو اختیار بشي ٹھیک دا بیا ګورا د دې نه تو کوېسچن جوړ ک کیا میں پېښور جاؤنگا زب پېښور دزم ویل تیرا مخکې کا ویل ای ګو ټو پېښور ویل ای ګو ټو پېښور الله کې به کې کوېسچن مارک وکا د دې نه چې جوړه ویل تیرا مخکې کا ویل یو لرن انګلیش د دې نه چې جوړه کوېسچن مارک ویل پښتون نو یانټ نیور الله دیو کی چې وشي ها بیا ګورا when school reopen on 1 سپتمبر ویل تیرا مخکې کا کوېسچن ته جوړ شو ټیک دا وس انټرا نیگیټیو چې دسه جملې چې هم پکې کوېسچن هم پکې نیگیټیو مطلب انکاری نو ګور بیا بس شي بیا به ویلم پکې راشي ناټ پکې راشي نو اول براشي ویل ټیک دا نو ګور ویل بیا براشي سبجیکٹ ویل وی او بیا براشي ناٹ ویل وی ناٹ برنگ پیس یا ہم امن نہیں لائیں گے ولی نہیں لائیں گے ٹیک دا نو په انټرانیګیټیو کې با ویل او ناٹ پکې دواړه را مخکې لکه مثال پتاور ګور چې د دې جملې نه زوس انټرانیګیټیو جوړو مسنګ وشي دلته کې براونه ما ویل ټیک شو بیا براشي وی او بیا براشي ناٹ will we not bring peace क्या हम अमन नहीं लाएंगे will we not bring peace ٹھیک شو یو خدا طریقه دا او دویمه دا طریقه دا کنه چې دا will او دا not دا دواړه د سبجیکټ نه را مخکې کا ټیک شو will not we bring او دا داسې کدا سی ویل شي ته ګوره will او not چې کوم دي دواړه کنټریکشن want تی جوړيږي ها ٹھیک دا لکه دا ته سیم ویل شي چې I will not go to Peshawar I want go to Peshawar I want go to Peshawar او دا هم د سی ویل شي چې want we bring peace क्या हम अमन नहीं लाएंगे نو دا هم په دې طریقه باندې ویل شي نو په دې طریقې سره تاسو هر جمله د انګلیش چې کوم کې مستقبل کار ظاهريږي چې په مستقبل کې بکیږي هغه په دې طریقه سره ته په انګلیش کې ویل شي لکه چې تاسو زبر روټي خرم I will eat the meal هغه روټي خوري he will eat the meal هغه روټي خوري جنې she will eat the meal هغه روټي خوري they will eat the meal مونږ روټي خورو we will eat the meal سبجیکټ لگاوا will لگاوا په هر یو سبجیکټ څخه will لگاوا او بیا we1 او بیا object نو دا سمپل طریقه ده امید چې تاسو په شی کو په شی ویډیو خو خوشوي سم دې ذکرې نو ویډیو باندې لایک او کمنټ خامخا وکړئ جزاک الله